تاسو کو خیال کړئ دی اختر ته عید الفطر وایي د خوراک د افطار اختر یوم الجائزه د اختر ورځې ته وایي په دې ورځ الله د روزي بدله ورکوي د اختر په شپه الله د روزي د مزدور کار ته د مزدورۍ بدله ورکوي مونږ ټولو دیاړي کړي د اختر په ورځ الله بدله راکوي د اختر په شپه الله بدله ورکوي نبی علیہ السلام ته صحابه وی دا د ليلۃ القدر شپه دا بدله چې الله ورکوي نه دا د اختر شپه ده مزدور ته خلق مزدوری ال ورکی چې کله مزدوری ختمه کینه مزدوری د اختر په شپه ختمي نو کوشش وکړئ کلی کې به غریبانان وي یتیمانان به وي فقیران به وي اغیله د اختر جوړې واله یو تن چې یو مالدار یو دی یو غریب له یو جوړه واله چې یو غریب خود ځان سره د اختر په ورځ برابر کو کنه یو یتیم خود ځان سره د اختر په ورځ برابر کو کنه چې د اختر خو خوانناک شي کنه اختر به ال اختری چې موږ سره غریبانان ټول په صف کې په نوو کپړو کې اتري دا به اختری ګوره اختر دی ته نه وای ډیر کرتا د اختر شپراش تاسو نه خبر مونږ ته دا مسائل راځي او مونږ ته خلق وایي په ما دیسی شپه تیر شو په پلان کې دیسی شپه تیر شو تاسو ته پته نه لګي د اختر شپای د بچی لګي الکان زید ټیلرانو نخپلی کپڑے راوړي ټول چا خپلی کپڑے راغستي چا او پدې کې ستا په گاوند کې یو کونډه موري داغي بچی ورته وي موري زما کپڑے وی هغه د پلان کې ټیلر سره پرتی دي راوړي او ورګه وس پیراوړي چې شپه په خشي نو دا بچي مور ته وي موري نا وخت شو مال خوب راغی زچ سحر د اختر منزل زب سغوندما زما کپڑے قران لی مور ورته وی بچیا ته کپڑے مغواړه دا چاچی کپڑے راوړلې د دی پلارانو استا پلار نشته بچیا استا پلار نشته ته کپڑے مغواړه ناغه کونډه مور وی خدایا چې اختر دی راوستو نو زمانه دی خاون ولی اغستو ستا په گاوند کې د شپې اوخ کې بېږي کونډه مور بچي پکټ کې سم لې مور له خوب نور زید اختر شپه دا د موري اوخ کې بېږي او تا کپڑے انګر ته ورچولي چې دار علی سری کوي چې سحر د بجلی پته نه لګي او سحر بده جانماز کوګه ورچولي اتر بده درې قسمه لګولې پاول سب کې بناسي ټیکادار راغی پاول سب کې د اختر دی ستا په گاوند کې چې بیګا دی کونډي جړل بابا د دې تپوس په الله د چا نه کوي مالدار د دې اوخ کو تپوس په الله د چا نه کوي خدایا زمون پجوندانه زمون په دې ملک د قران قانون نافذ کا خدایا د عمر پشان یو حکمران خدایا دې ملک لرا کا خدایا چې د خلق اوخ کی وچی کی خدایا د اوخ کی بسوک وچی دا اوخ کی بسوک وچی خدایا سوکشته چې اوخ کی وچی کی دا اوخ کی بسوک وچی خدایا عمر فاروق رضی الله تعالی عنہ راغه وی قتل یو زنانه د واغی تخپل بچی جاړي ورته لاړ د بیت المال نه بوجه راړل ورو ورزولې ورته او بار د سیناسته غلام وی د سیناسته مورته حضرت زنا ماته وی نا زنزم د دې زنه ما وی حضرت زو نظما وی چې خټه مو شو او ماشومان لبي شروع کړل ا د ماشومانو د خندا आवाजونه رالل ما ته وی چې ز چیزو روان ش ما وی حضرت ولې ناسوي ما ته وی چې ما د دې ماشومانو جړه ورېدلی و چې د قیامت ورځ او الله عمر رو غواړي چې عمره ستا په عدالت کې یو شپه بچو جړلیو مال دغه جړه جواب راک زبوام خدایا چې عمر د اغي پورې په اغه ځای ناسو چې د سو پورې اغي بچو خندلی نه والله مای خنده ورېدلې د الله راوتلې يم خدایا چې اغي جړلې دي نو عمر خندولې دي خدایا چاته چغي وو دا بچی چې جاړي د شپې او دا کونډه جاړي دا اوخ کی توې د دې بچو کپړو تړل کیږي د دې بچو کپړو تړل کیږي د دوی اختر نشتا د دې کونډه اختر نه ده د دې بچو اختر نه ده ندی اختر بدزان سره برابر ول غواړي
عمر ابن عبدالعزیز رحمت الله علیه د عراق نه یو خزر روانه شوې مونږ د مسلمانانو خلیفینو عمر ابن عبدالعزیزینو دام داغه په خاندان کې راغلی چراله وکړه کورتا خزه ول اولی د خزه ناست د بار نه یو کس را دند شي خټه را دند کی خټه راوړي خټه غورځي بیا وزي نو دا د عراق د زنانه دي ته وي ته د دنه پرده نه کوي دا غیر محرم سړی چې را دند کی دا مزدور کار چې راځي ته دنه پرده نه کوي هغه ورته وي دا مزدور کار دی هاذا زوجي دا زما خاون عمر ابن عبدالعزیز دی دا خټه چې را دند کی دا عمر ابن عبدالعزیز دی مونږ نن د خټه ضرورت وو د ډیوټي د وخت چوټي کړلا راغه دې خټه را دند کی او زدند لیو کوم او د مشرق نه د مغرب پورې حکومت کړي د مشرق نه د مغرب پورې حکومت کړي دې وخ کو الله تپوس کوي مالدارانو اسنه چې زمون گریوانونه ونخلی چرته زمون گریوانونه ونخلی چرته زمون گریوان کې گرفتار را نشو مالدارانو مون چرته گرفتار را نشو چې ستا په گاوند کې ټول شپه کونډې الله ته جوړلیو څوک چې یو یتیم راولي او په سر ولدي سي لاس کیدي پیسې ولنه دی ورکړي د الله د رضا د پاره ول په سر لاس کې هو حدیث مبارک کې راځي چې څومره وخت د لاندې لاس تلاندې را دومره نیکي به الله ورکړي دومره نیکي الله ورکړي چې صرف لاس په سر باندې کېدي لاس دی یتیمانانو لپسر لاسونه کیدو دی تختر یادیگی دی کندو تا اختر یادیگی نو مالداران خلق چی کم صاحب استطاعت یہ کم از کم دنن یو جوڑا والے الو بکنا کم کم کسان با یو جوڑا آلے اسی نا اسی بلاس نو چتوئی چی خم مضبوط ارادی دا چاچا اراده دا چی یو جوڑا با الو انشاءاللہ یو غریب لبا الو اسی اراده نخوا ٹھیک ده کنه تبلیغیان وی په اراده نیکی میلاویږي اراده نیکی نه په اراده جنت میلاویږي دا کنفرم خبره ده ورېخه یو صحابي د غندار څنګه اراده د کټکولو کړي او وفات شو الله وبخوید د دې د کټکولو اراده کړي نو په اراده جنت میلاویږي خو چې اراده یو سړی تقریر وکړو د مطالبه تبلیغی کاکا یو کس پاسه ده وسدل ولیکم وی چلا وینا وی کال وینا وی سی روزا وینا وسو د اراده د نوم تیر شو مړ وی هغه وچی لیکيو بیا چی زینا هغه خلق اراده هدا بیا و اراده یادو ما هغه وچی لیکي بیا چی زینا د اراده د نوم تیر شو نو قدسی اراده نو بدی الله نیکی نه ورکی ها او چې کلک اراده نو نیکی نه الله په جنت ورکی غریبانان مزان سره اختر کې برابرو ان شاء الله رب العالمین